अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन अददा मा वसिअ इल्मुल्लाह। पख्तूनख्वा बिया पसरू विनो ककड़ शवा। द मौलाना मोहम्मद इद्रीस मुहद्दिस तरंगज़ाई रहमतुल्लाह अलैहि रहमान विन अल्लाह प तख्ता उच नवा چې په بنو کې د बेगुनाह خلکو وینې توی شو. د پښتنو هغه بدقسمت سیمه کلر دی او کبر دی په ګولې دیمري په لارو کوڅو کې دیمري اجرتی قاتلان دی وجني په خودکش دماکو کې دی وجني عالمان دین پری دی وکیلان دین پری دی ډاکټران دین پری دی مشایخ دوی نه پری دی د قلم خاوندان دانشوران دین پری دی دا بنو د شهدا لپاره او داغي ورثو سره اظهار تعزیت داغي د درجات بلندۍ لپاره دعای مغفرت او بخشش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وعسله مدخله وعسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دائرا من خير وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخل الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ تبارک و تعالی دے دا شہداء و درجات بلند کی زمونږ په دې ملک د خدای رحم وکي او چې کم کونډې یتیمان ماشومان پاتې شوي دي الله تعالی دې هغوی ته صبر جمیل ورکي او لوی خدای دې نو دا سوال کو چې زمونږ په وطن خدای د رحم باران وکړي. یا الله د پښتونخوا په خلکو باندې د رحمت د برکت او د نور باران وکړي. د بهترین زندګۍ لپاره د خوشګوار ماحول لپاره د زړونو د سکون لپاره اوس دا یو مور بچی به لاړ شي بار زړه به درزیږي چې زما بچی به خیریت سره راشي او که نه. داسې د فتنو دور راغی او د ازمایش چې څوک هم پکې محفوظ نه دی څوک هم محفوظ نه دی. دا هغه که دا حدیث مطالعه وکړئ کتاب الفتن وګورئ او د قرآن مجید فرقان حمید مطالعه وکړئ او د فتنو د ازمایښونو آیاتونو د هغې شان نزول وښیي نو هغه دغه وخت دی. نو ډېر د افسوس مقام دی د زړه د درد نه دا ماشومان یتیمان شو
لوی میندې وړې کونډې شو د هغې په سر د دست شفقت د دلاسې څوک پاتې نه شو او ولې خطای څه ده ګناه څه ده زما د ملک د سرحدونو محافظ زما د سوسایټۍ د معاشرې محافظ زما د مدرسې محافظ زما د خانقاه محافظ زما د حجرې محافظ زما د جماعت محافظ زما د سکول محافظ هغه نن داسې په یو ناڅاپي مرګ مري ولې نو الله تعالی دې زمون په حال باندې رحم وکي زمون په قوم د خدای رحم وکي او د مضبوط ملک د پایدار امن د لپاره مضبوط سکیورټي هغه د ملک ضرورت ده نو که نور اسم نشي کولې د خپل ادارو د پر دعا کولې شي کنه د الله تعالی نه غوښتنه کولې شي کنه دا سجده خو وسر لګولې شي کنه انفرادي یا اجتماعي په دواړه حالتونو کې استغفار ہوئے چې الله دا په کوم ازمایش کې زمونږ د عمل کو مونږ گرفتار کړی یا الله زمونږ ګناهونو وبخ زمونږ اصلاح کا او د ځان اصلاح کوي او د ځان نه پس د معاشري اصلاح کوي چې چرته زمونږ نه کمې شوی دی بېشې شوی دی زیاتې شوی دی چې د لوی الله په درگاه کې مونږ د هغې بخشش وکړو مغفرت یې وکړو زمونږ د خولې نه زمونږ د لاسونو نه او ډېرو خلکو ته دا ویم چې دا سوشل میډیا چلوئ مهرباني وکئ لان تان کنزل څوک چیلنج کول اور دې سره نور مزید اورم لګي د سوشل میډیا لږ په کنټرول باندې استعمال کوئ هغه خلک چې د بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه نه ورزي ما په خپل د هغې ویډیوګانې محدث ترنګزی رحمت الله علیه رحمان په شان کې دومره ګستاخي د علماو په شان کې د مشایخو په شان کې دا تعالی چا درکړی دی نو د داسې خلکو مخنیوي وکئ یاد ساتئ څوک چې علماو ته سپک ګوري مشایخو ته ګوري سپینګیرو ته ګوري خلک خدای پاک ذلیل کړي دي خلک خدای پاک رسوا کړي د خپل کور کې د مشرانو مرستې وکړي ایله دعاګانې وکړي دا وطنونه په دې مشرانو سپینګیرو آباد دي دا کلی په دې اجرو آباد دي نو که تاسو د خپلو مشرانو د خپلو علماو او د خپلو مشایخو قدرونه کې نو پیریان خو ورته نه راځي ذاتي اختلاف پرېږده ذاتي اختلاف پرېږده نور مخلوق ته خیر رسوي که نه ته به د چا نه خفه یا ستا به دشمني یا ستا به زړه دردېدلی وي نو ته د خپل حسد بغض یو لمحې دپاره په تاخ کې کېده نو چې ته دا مشران ووجنې او دا کلي ته او د حجرې ته اوزګاره کې نو دې هلکانو سره چې په کوناټو پورې 30 بور او د آیسو او د چرسونو او د ټینچرو باندې راوړېدلي دې سره به ته بیا جرګې کې نو دې مشرانو قدر وکړي د سپینګو او خپل اختلافات شاته وغورځوئ د علماو قدر وکړئ د مشایخو قدر وکړئ د سپینګیرو قدر وکړئ نو الله تعالی به ستاسو قدر وکړي الله تعالی به تاسو باندې رحم وکړي تاسو باندې فضل وکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين